باب القطائع دا باب د په بیان د قطائع کی قطائع دی قطویعه جمع ده زمکی تیل شي مم شو د پر زمکی کی سه حصار موته کی چیرې د توش ولا اقطاع نه و تیل شي تملیکی وکي یا تملیکی نه وکي نه دا شیت شک ول دا هم شدي جایز دي ته اقطاع نه یل شي یا کله کله موته چلو دی ولا غلا مالا پیدا بي تو نور شد اصل شیب وقف ته ملويږي وغيرها. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مورد الدايي قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم دوتل ايقطع من البحرين بحرين علاقین شو کی زما کرا کاټ کی بحرين علاقی کی کوم زما کو ماغای کولا فقالت الانصار انصرت حتى تقطع لاخواننا المهاجرين مثل الذي تقطع لنا یا رسول الله مخدا غختنه ده کنه متزمه ک دورا کاټ کې لکه څنګه تو متا کاټ کړه دورا چوتا کاټ کې مهاجر ملګرو د پاره حتی تقطع الاخواننا من المهاجرين د کوم مهاجرین ملګری دي مخلصین ملګری دي دوته حصے کاټ ک سورۃ مت تر کټکای رکای قال سترون بعدي اثرتن یا اثرتن یا اثرتن شپږ زله د ټکایل شي سیدا زکه سامزی بنی زبر زیر پیش راغله درې ورې شو کنه اثرتن سین بنی د غړواندا شنه سی بنی بیا سی بنی غړواندا یا بیا درې ورې ته حمزه کنده سی ټکو کی نه دا ټک شپې ګورل شي خاچو د توي اثرتن دی ویل وته زیل شي اثرتنل شي اثرتنل شي نو پرابلم نه دا شي تیل شي ستوسو بمونه بعد وګورئ انصار حضرات ستوسو بن وزنه خلکو ته غوریول ورګل شي هغه بغوره غنل شي کنه او ته په ترجیح ورکول شي نو تاسو سره جنگي گایما کا تاسو یو شي کې حق دلو دیرنه کو بل شتیر کو پس بیرو صبر کې حتی تلقونی سمو سره حوزه کوثر بن ملو شي. باب کتابت القطائع دی باب کې د خایکم ازمکه ارازی کاټ کړل شي ارازی وتل شي دغه د پر بیا لیکان کول شي زدا دوره مقدار کې د شاید فلانکی نامې بنیا وغيره ندی چې دا شی تلیکلیا کیږي. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن انس دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ایبره کې پیغمبر سم انصار حضرت رغوخت ليقطع لهم بالبحرين بحرين علاقې کې د شک ازمکه غره کټ کربه کې د ټک بحرین بیاونه بارین فقالوا يا رسول الله هغه تاسو کو د پیغمبر سنې د الله رسول ان فعلت کته د سکونی دی کنه کده شی ته کوي څه فكتب لاخواننا من قريش بمثل هدمكم قريشي ملګری د پاره ورونو د پاره امد شی ولیک فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم نه دا خبره پیغمبر سره نه واسه کوله فقال نه دا خبره یا سره کڅ ګوري تاسو خو په حال دومره خیای کنه خپل ملګرو ته ترجیح ورکوي ورونو ته خاینده د پردسي دور شي سيو شي کې به تاسو حقيقي خپل ته بیر کول شي انکم سترون بعدي اثرتن کده سي ترجیح موکتل تاسو خال مرجح ګرځي بل شي ته ترجیح ورکوي فصبر وصبر کې حتی تلقوني ثم سره حوزي کو سر بن ملو شي. باب حلب الابل على الماء دی باب کې دا خای څه د وخونو لشل په بو باندې او بو باندې لشل سمانه سو بو غلیان زی تور وچای دا معنی د باب حلب الابل على اللبن مطلب دی دا د چینی باندې لشي کلام د شیت کوم زی کې وبو مبسس کی. وبي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الابل یو خانو دا حق د سنتوخ طلب علی الماء صوبو بندی ولی شلشی وبو بندی ولی شلشی سمانا ده مطلب دا د سدی ولا شودی شویر کړی شي لاغونه صدقه کړی شي کله ست چینی بنی شکای شو دل شي خمازی کې فقیر خراک بار چی کنه غو ته بلګي زګیر کې هندې وا پیاله تواس کې وا پیاله تواس کا ندی طریقې سره بده شای ولی شلشی او دي کې وخون بو پانا شي وبو بوس کی کنه نه دا قربدا وشي سره شو دی ول شي دا معنی دا سبا شو دی د ول شالي بار کې فقیرانو تیر کو دا مطلب نه د چینی بنی خو مخوال شي صحیح دا مطلب څه ده صدا شو دی به څه کول شي وبو سره ملول شي کنه الا بیچ کی کني به د خرپي اند شي واچ پوچه واس کی بل شي سره سملو کې به نه خرپي لکه وبشولي. وبه قال حدثنا باب الرجل يكون له ممر او شرب في حائط او في نخل دی باب کې خایت یو سړی دغه د پاره ممر وي ممر منه لیاره تیرې دلی ولا
یا هغه دپاره یو باغ کې یا ځای کې یا ونو کې یا پټي کې چې شرب شربن لختای نه دی ای پاڼې وله کوم شاید څه وي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليه السلام فرمیلی من باع نخلا بعد ان تؤبر که کوم سړي ونه خارڅه که څه هغه وله تعبیر شوي څوره کې زیرا ګل وچی که نه د بل ګل کې به دینه بیا د ونې کې میوه خره پیدا کېږي کوم ور کې زربیبي څه وي زار وله ګل وي که نه ګلزیرې نه وتل شي صحیح ده ګلزیره د بل ګل سره ملول شي. فثمرتها للبائع ایدي وله د میوه بیا بای تیر کول شي وللبائع الممر او د بای دپاره به د لیار وي دا بودي وي والسقي نشه د کوم شاید د پاڼه ورسره ورکول شي حتی یرفع یا ترفع څو پورې د شی لرې نه کړی شي. وکذلک رب العریه انده شی ته یو شاید نه یو سړی دغه تو ته د پټای ورادیر کو څه خیر تاسو ورکې واده تیر کوي که نه تاسو خالي ځای شته نه ده نو د هر شی به دي ولې د سړی ونه ناپخستل شي خو نور خو د شاید تو نشولو که نه صاحب العریه څه ده هغه تو د شیو نه منې که چې دځي بنې اوبه ما بیایا یا دځي کې شای ما ودرې دځي کې دا کور ما که هغه اجازه درکوي پیدا ونه وچا ده که نور شای به د اصل ماغه وي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا كيو سړي ونه وغسل بعد ان تؤبر سغول التبير شو د چختان ور بني کور کړه ده فثمرتها للبائع دي ولا اصل خرڅون کم چختان د مالک مغاب دي د غمیوي حق دوري صرف ونی تو شمیواونه کله ولړي باس بیا فارغ شي الا ايشترط المبتاع حکم مشتری ور کې شرط ولګول سیده د شالوا کس د ونه باره کې سره د میوي خو بیا بیل رفعی زیتین ومن ابتاع عبدا اندش ته کوي سړي غلام وخستل وله مال نغس بار مولاد او سره چته کې فماله للذي باعه د مال بي بایع تیر کول شي الا اشترط المبتاع حکم مشتری ور باندې شرط ولګول بیا بلا خبره به مول سره نور زیتی رفعی ملو شي. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد نو دا وګد حدیث ته مالک نه بیا نافع نه بیا ابن عمر نه بیا عمر نه راغله دی غلام په باره کې سیده. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سند دی اجازه تر کړ د ان تباع العرايا صدا عرايا ولا شيون خرڅول شي کوم ته سړي در کړي څه هند دوی ونی تو شي میوا ورسته د ناتنګ شي بتل سیر دی په بدالي کې دا وخله خدیجه نسا نو دې صدا عرايا خرڅول شي به خرڅ وها اٹکل سره تمرن دی ونی وی دی میوي وی دی کجوري چی شي ای مرزيده. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة پیغمبر سند مخابرین من کړی دا مخابری ولا معنا مد تمخ کی خیلی و سید زما کی ولا چو سره عقد وکي کانا دی کروان دی ولا سیدا دته مخابرین شی بل محاقله د دو پټای تل شي حقل پټ تل شي کنه بل مزابانه د ونی کی لګیدلی میواسوي د لوندې کاټ میوي سره خارڅه کی زنه وچ شي لګه مویزونه جوړ شي بل شه د انګور شکل کی دا. وعن بيع الثمر عند سپیمبر سمنه کړ د سمیوا ور ما خرڅه حتی يبدو صلاحه سمیوا خر روغ شي کنه يبدو صلاحه همنا سمیوا ور کې راشنا شي صرف ګلونو کې ما خرڅوي یا هم د شتا رشي دا واړي واړي غټای کې میوا جوړ شي دا خو یې بډای نه درغټه شي کې دا شاندي کې را فریزي کله کله غټای سره غورځي میوا نو د سیا بدوار جواد سواله خو دی غول خوول سخاشي همدش ته ولا يباع وان لا يباع الا بالدينار او الدرهم دینار و دراهم سره شو ما خرڅوي الا العرايا ها عرايا کې خرڅول مرڅول کیږي دا کول شي نو پرابلم دي کې مسله نشته ده. وبه قال حدثنا يحيى بن قزاعة قال حدثنا مالك عن داود بن الحسين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد عن ابي هريره قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها سرټکال سره خرڅول شي من التمر دی کجوری پی مدونه 5 اوسقین ز 5 وسقنا کامی او ب 5 وسقین یا 5 وسق شک داود فی ذلک هغه ز د 5 وسق رغله کدینا کامر لندی کی شک توته. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو اسامه قال اخبرني الوليد بن كثير قال اخبرني بشير بن يسار مولى بن حارث بن رافع بن خديج رافع بن خديج سے فرمایي وسال ابن ابي حسمه شو حدثاه دغه دوړو ته دا خبره دی حدثه د دوړو دا خبره چته بیان کړی دا چوچو بیان کړی رافی بن خدیج سهل بن ابي حسمه چته بیان کړی دا
بوشیر ته بیان کړی ده کنه د هو زمر ما طرف ترجی ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن المزابنه مزابنه شتل شنه بيع الثمر بالثمر لاندې میوه باندې باندې خرڅه کې معنا یو رشو کولی شي د بل نه در شکولې پټکل سره خرڅي کسره کې و طالب هم مثلا نشته اصحاب العرايا هذا کوم کسونه عریه ولا سیس شته مفته کې شعر کړي ورستونه به سواجی ناغاش وتی سیر د نور وخت د متفرید او بس د دې زر سوت راسیه بل څه مسلای فانه اذن لهم دته پیغمبر سم اجازه ور کړه ده قال مخدث وقال ابن اسحاق قال حدثني بشير مثل بشير متدا خبرنده شي بیان کړی ده کتاب فی الاستقراض واداء الديون والحجر والتفلیس دی وب کې دا خای بسم الله الرحمن الرحیم کتاب فی الاستقراض استقراض شتل شي چونه قرضا طلب کی سره مو ته قرضا روکا یدي څه مسله ده چې تواده الديون دین د دربنه دین در باندې راغلی او ته ادهار نیل شي اردو کې دا در باندې راغلی دی د کولې څه مسله دی والحجر او بل حجر کول دی حجر چې شتل شي چې مشوم د غ شرعاً دی تصرف نه معنی کې دو نشي خرڅول خستلنده سي غلام ده یا پاگل سړی ده دو خزته تعلق ملک نشي کول مشوم ته دو خزه کړی کنه ده کته تصرف نه چلےږي بل تفلیس معنا دیوال یا قرار دینا یو سړی ته قضیه د حکم وکي سیاره تاسو دینه چې نه غوړای نن نه بعد ځکه دې سره هیڅ شنيشته مودي کورا لټولې ای دی ولا بانک بیلانس کا تامه لټولې دې سره هیڅ شنيشته چور باندې قرضې ور باندې کنه هغه یو مخې تنګوال روپۍ کلر کې اخر غریب سرمزغان شو قضیه سی ورنه ټول تفتیش وکړو معلومه شې دا سړی مفلس منه دیوال یا کنګول کېل شي خلیل سنته دسته دامن لمن یا خلیلوس یا خلیل باب مانشترى بالدين وليس عنده ثمنه دی باب کې دا خیو سره د په دین باندې نیټه باندې شونه شوستل 100 روپۍ سره نشته ورا پرې دوړه رو کرته یا چې شونه وخستلو د سره روپۍ نشته وليس بحضرته یو سره موجوده نشته کور کې خو سره شته کنه وليس بحضرته جيب کې سره نشته حضرت معنا حضرت سبت نشل جي محترم ته وبي قال حدثنا محمد قال اخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جابر سے فرمای غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه غزوی کې ما فقال بمثل كيف ترى بعيرك څنګه چل د دوخت څنګه لګي وې د سیده او خواندر کې سن وای خلمه اتبيعنيه مت خرڅای کنه خرڅه را خرڅه کړ بني اتبيع حمزه د استفهام شو تبيع د واحد مذکر مخاطب صيغه شو کنه ني د مفعول به شو د هي زمير وخت طرف تراجي شولو اتبيعنيه مو بني را خرڅای هي منه دوخ قلت متلس نعم فبيعته اياه بامر سمت مخاص کړل فلما قدم المدينه كل مدينه مغراول ورپش غدوت اليه بالبعير وخ مسکل او توير سره سهم وي خلې روپې خد سره کړي خو مې سوره پرې روکه مدینه ته پلوټ شو فاتواني سمنه روپیا روکې سو خابوزه دي تل شي نوازش وبي قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الاعمش قال دمحتسي تذاكرنا عند ابراهيم الرهن اسمه ابراهيم رحمه الله عليه سدا دی په مخ کې مو دی رهن ولا خبري وکړل په سلام چې د چو سره د بیا سلام کړي بیا ته رهن ورکای یا کیګه دي څه مسله فقال غول قال حدثنا الاسود متسود خير ده عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم اشترت عاما پیغمبر سم روټي دانی مانی خصم من يهودين دی يهودين علاج لنسټه ما پریا ورهنه درعا من حديد يسمن لكم اصغر وغيب وسر يخيوا باب من اخذ اموال الناس يريد اداء هدي باب کې دا خایو سره د خلکو نه مال شر واخلي او اراده دي سین شل دي سره د پټی مر کوم خدای متواسر کو کوشش کوي یا یو سره د غي سوا درې چال کوي نه خلک خدای شته کبرنه پستر ګوکسي او تلافه او اتلافه یو سره ورسې د غول مول تلف کی زیا کی نه دوی کی خبر رغلی الله پوک هغه سړی مدد کی کوم سړی د اراده یې چیرې زدا پیسې بتا د کوم کوم سړی اراده سی ورې وخرونه بیا چو دو ټینګ کړیو مو بیا چوک ټینګي د سړی سره خدای مدد نه کوي به د سره جیب کې پیسې نه رسیږي د خپل قرض ادا کی وبي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس کوم سړی خلکو لمنو لنرخل يريد اداءها مال شو نرخلی کارزیبنی سلم ملي د دنیا کې بس شي طریقې سره راوخستلو يريد اداء هدي اراده سره وتا ادا کوم اد الله عنه خدای به دي طرف نه ادا کی معنا ده الله به توفیق کوي ومن اخذ يريد کوم سړی رخص دي د پر يريد اطلاقها زیکول غوړي کوي خنه دي به منو بسي غټه اتلفه الله خدای پاک به د مال زیا کې دی ولا شوی وزر نه ادا کیږي